عیسی علیہ السلام درمیانه قد والا دی، داسې څلور ګوټې شانته دی، رنګي سور غنم رنګی دی، یختې چې کوم دی هغه مین دی، بدن یې چې کوم دی هغه کلک بدن دی، او دارنګې چې کله راکوزیږي په داسې حالات کې به لکه چې دا بالکل تازه اوس غسل کړی تازه. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ داغه شکل پشانتا داغه شکل مبارک دی. و صفت نزول لاغه، صفت نزول لاغه څنګه دی؟ دا په حدیث د دجال کې من ذکر کړی، د دجال چې کوم تذکرہ غره په حدیث کې آی کې ذکر کړی کنه چې دجال براوزی او دای پورا تفصیل مخ کې بیان شونه پای کې او دا عیسی علیہ السلام با الله راولېږي. نو فینزل عند المناره البیضاء شرقیه دمشق. عیسی علیہ السلام چې کله را کوزیږي دا په جامع دمشق کې د شام چې کوم دارالخلافه دمشق پای کې چې کوم مسجد دی جامع مسجد داغي مشرقی سے اٹھتا چې کوم مناره ده المناره البیضاء سپینه یو مناره ده. حافظ ابن کثیر رحمه الله البدایه و نهایه کې ذکر کړی دی چې د حافظ ابن کثیر د وخت تلک مخ کې دا مناره چې کومه مسلمانانو د دمشق کې قبضه کو د نصاراو نے قبضه کو، نو اق مناره مسلمانانو د سپینې ګټې نه جوړ کړه، او دا د نبی صلی الله علیه وسلم دا یو معجزه ده. چا کوم خبر ورکړه مکه شان تاغه مناره البیضاء وس موجود ده، سپینه مناره د په جامع دمشق کې جامع مسجد د دمشق کې چې مشرق سے اٹھته دی پای باندې برا کوزیږي بین مهرودتین چې هغه به کپڑے اغوستلی وي، داسې کپڑے به اغوستلی وي چې هغې له به د زعفرانو دای رنگ ورکلی شوی زعفرانو دای په شان رنگ به یې ته مایلی معصفر جامې هغه به اغوستلي په دغه جامو کې به راکوزیږي. واضعا کفیه علی اجنحة ملکین، او کله چې راکوزیږي په دغه منارة البیضاء سپینه مناره باندې دو ملائک دی په دې وزرو به لاسونه یې ښودل راکوز به شي، او داسې کیفیت په اذا طأطأ رأسه یقطر و اذا رفعه تحدر منه جمان کاللؤلؤ. کله چې دا سر داسې ښکته کی نو د هغې نه به چې کوم دی د ملغلرو په شان ته چې کوم دی د هغې نه به دا څاڅکي کېږي د دې خولو د اوبو څاڅکي به دې کېږي، او کله چې دا سر پورته کی نو هم د ملغلرو په شان ته به د هغې نه څاڅکي کېږي د اوبو. داسې کیفیت به یې د هغه چې کله په جامع دمشق کې هغه راکوزېږي، او چې کله راکوشي نو وایي کافر سړی به د هغه چې کله بوی محسوسوي هغه به مریض ته فلا يحل لکافر یجد ریح نفسه الا مات. کافر چې کلم دغه بوی محسوسی د عیسی علیہ السلام مرګ به پې راځي، او دا بوی د کومه پورې ځي ونفسه ینتهي حیث ینتهي طرفه. د عیسی علیہ السلام دغه بوی چې کوم دی دا به هغه ځای پورې رسیږي چې کوم ځای پورې د عیسی علیہ السلام نظر لګي، دونه لرې پورې مقدار باندې به د هغه نظر لګي چې کله کافر دا بوی محسوسی هلته مري، او بیا په دجال پسې ورپسې شي، ځکه چې اصل کې خو هغه کوزیږي دجال لپاره کنه، نو فیطلبه دجال به طلب کوي حتی یدرکه بباب لد. نو بیا لد مقام چې اوس د اسرائیلو ایرپورټ دی هلته عقل ته به گیر کی، او بیا به عیسی علیہ السلام چې کله قتل کی دجال هغه به چونکې په خلکو باندې تیر شوی، او ځنې خلکو به هغه خو منودلی، خو ځنې خلکو به د هغه د الوهیت نه انکار کړی. کومو خلکو چې د هغه د الوهیت نه انکار کړی پای به لږ تکلیف ورغلی، قاسالي ورپې راغلي، سخته ورپې راغلي. عیسی علیہ السلام به دجال د قتل نه وروسته بیا را روان شي، او هغه خلکو خواله به راشي چې هغه به الله محفوظ ساتلی دجال نه، نو فیمسح وجوههم هغه به د دوی مخونه مسح کي د شفقت په طرز باندې، ویحدثهم بدرجاتهم فی الجنه، ای ته به بیان وکړي چې ستاسو په درج کې او جنت کې الله دا درجې ستاسو لپاره لیکلي دي، تاسو په دې باندې خوشحاله شئ، زیرې به هغې ته ورکړي. دا عیسی علیہ السلام دغه صفت د نزول یې مخکې روایت کې تیر شي چې عیسی علیہ السلام کله راکوشي مسلمانانو په یو ځای کې خلیفه د مسلمانانو مهدي هغه به موجود وي، مسلمانان به ورته وایي چې راشه موږ دپاره مونځ وکړه، مهدي به ورته وایي چې راشه موږ له مونځ وکړه، لکه مخکې حدیث موږ ذکر کړی و. نو دغه به ورته عیسی علیہ السلام چې امام بس تاسو یي، تاسو امامت به کوي، مهدي ته به وایي ته مخکې شه، دا ردي امت عزت دی، ردي امت اکرام نه چې الله والا ورکړی، زه ورپسې نن ودرېږم. نو مهدي به امامت کوي، د هغې نه وروسته به مهدي به وفات کېږي،
او خلافت ته بیا عیسی علیه السلام ته ملاویږي، لکه وروسته به د هغې انشاءالله خپل ځای کې تذکره کوو. دا دویم بحث. و دریم بحث ادلة نزوله، د عیسی علیه السلام د راکوزېدلو د هغې دلایل. مخکې ما تاسو ویل که نه ډېر خلک اوسم د عیسی علیه السلام د نزول انکار کوي. عیسی علیه السلام راکوزېږي نه، دیو جنا په دې باندې مستقل کتابونه اهل علم لیکلي دي، مخکنو علما هم لیکلي دي، وسنو علما هم لیکلي دي، او دارنګې شان ورشی کشمیری رحمه الله هغه مې کتاب لیکلی دی. باقاعده د عیسی علیه السلام د هغه په نزول باندې وایي احادیث متواتره موجود دي، احادیث متواتره چې دا به راکوزېږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، امام ابن القیم رحمه الله، نور ائمه او هغې په دې باندې مستقل بحثونه لیکلي دي چې عیسی علیه السلام دا به راکوزېږي. بعضې دلایل د هغې نه دا دي. قرآن کریم کې الله رب العالمین آیاتونه ذکر کړي، څه به نن ذکر کړو انشاء الله تعالی، څه به آینده جمعه کې دا یې بیان وکړو. الله فرمایي ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یصدون. وای کله چې بیان کړل شي په مثال کې عیسی علیه السلام، ای نبی ستا د قوم چغې شروع کړې د هغې د وجې نه. او اوږد بحث دی، هلته تفصیل کې نظم به خو دومره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به د عیسی علیه السلام تذکره په قرآن کې ډېره زیاته کوله. نو وایي مشرکانو هغې شور شروع کړه، لکه ابن الزبعري، او هغه وویله چې ښه دی د عیسی علیه السلام دا بار بار تذکره چې کوي دا دې دپاره کوي چې زما نه الہ جوړ کړي، لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام خلکو بندګي کړې ده. نه عیسی علیه السلام دا غوره دی او که نه زمونږ الهه غوره دي. او دارنګې نور هم بعضې علماو پکې وجې بیان کړي دي چې کله قرآن کریم کې دا آیات نازل شو انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، تاسو هغه څوک چې تاسو بندګي کوئ د الله نه ما سوا، دا ټول به جهنم ته ځي او د جهنم خشاک دی، جهنم ته به ځي او د جهنم خشاک دی. نو لہذا چې کله دا آیات دا نازل شو، نو ابن الزبعری چې کوم دی نو هغه شور شروع کو او خلکو ته یې ویله چې محمد وایي صلی الله علیه وسلم، محمد وی صلی الله علیه وسلم چې تاسو معبودان دا به جهنم ته ځي ما سوا د الله نه. نو بندگی خود عیسی علیه السلام هم شوې ده، نو چې عیسی علیه السلام هغه جهنم ته ځي زموږ د الهه دې هم لاړ شي که نه. نو الله د آیات د پرت کې نازل کړه چې عیسی علیه السلام د هغه مثال بیان کړل شو، دا قوم چغې وایي. وروسته بیا آیات خو موجود و که نه، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، کم خلک چې نیکان دی به ته لرې وساتلی شي. نو بیا د عیسی علیه السلام تذکره د دې آیات نه وروسته الله شروع کړه چې عیسی علیه السلام دا خو زمونږ بنده و، موږ پې احسان کړی و، موږ پې انعام کړی و، وانه لعلم للساعة. او عیسی علیه السلام دا هغه راکوزېدل دا د قیامت یو علامه ده، یا د قیامت د راتلو یو علم دی چې خلکو ته حاصلېږي چې او قیامت نږدې دی. خو چونکې په روایت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه کې راغلی دي، او دارنګې په روایت مجاهد کې، د نورو سلفو کې، ابن جریر خپل تفسیر کې، امام قرطبی خپل تفسیر کې هغه آثار نقل کړي دي. وانه لعلم للساعة، د دې په تفسیر کې د عبدالله ابن عباس قول هم نقل دی، کتاب کې بل قرت نقل کړی دی عبدالله ابن عباس و مجاهد، وانه لعلم للساعة، علم په ځای باندې لعلم للساعة، د عیسی علیه السلام راتګ دا د قیامت دپاره یوه نښه ده. لہذا قرآن نه دا معلومیږي چې عیسی علیه السلام هغه راکوزي. او بیا د دې په تفسیر کې هم عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه فرمایلي لکه مسند امام احمد کې یو روایت نقل او علامه احمد شاکر ویلي اسناده صحیح. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه د دې آیت په تفسیر کې وایي وانه لعلم للساعة، دا عیسی علیه السلام دا علامه د قیامت ته هغه څه وایي هو خروج عیسی ابن مریم قبل یوم القیامت. دین مراد دار چې عیسی علیه السلام راوتل مخکې د قیامت د قایمېدو نه، دا د دې آیت تفسیر دی وانه لعلم للساعة. لہذا په قرآن سره د قرآن په نص سره دا ثابت ده چې عیسی علیه السلام دا به راکوزېږي. او دا مسلمانانو ټول مسلمانانو عقیده ده. کم خلک چې د دې نه انکار کوي، بعضې منکرین حدیث، لکه دا مخکې موږ بار بار بیان کړي چې یو غټه فتنه په دې وخت کې هغه قایمه شوې ده د انکار حدیث. حدیثونه خلک انکار کوي او په څه وجه باندې کوي؟ یو یې زموږ د عقل مخالف دي وایي دا احادیث، یو یې دا د قرآن مخالف دي. حال دا دی
اهل علم ذکر کړی دي، شیخ الاسلام ذکر کړی، نور ائمه ذکر کړی دي چې د خلکو عقل کم ځای کې د نبی صلی الله علیه وسلم د نبی عقل کم ځای کې کار کوي او د خلکو عقل کم ځای کې کار پریږدي. هغه وایي کم ځای کې چې د خلکو عقل کار پریږدي د هغه ځای نه اخوا د نبی عقل کار کوي، بیا خلق عاجز شي اخوا بیا د نبی صلی الله علیه وسلم عقل کار کوي. دی وراولګي د نبی نه خپل عقل چوت شماري. حدیث راغلی دا د عقل خلاف دی. هلکه ستا به څه عقل دو چټاکۍ عقل نه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغه شخصیت دی چې یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم راته یو کس ویل یا رسول الله تا ته کله پته لګېدلې وه چې ته نبي؟ او ورته ما ته هغه ټیم کې یقین حاصل شو چې کله د اسمان نه یو تله راښکته شوه، ملائک دي، جبریل علیه الصلاة والسلام نور ملائک دي، او هغې ته ویلی شو چې ده سره دا خلک وتلی. نو یو تنې راسه کېنه او په تله کې په چابړي کې زه پې دروند شوم، بل حتی چې بیا 100 کسان بیا 1000 کسان بیا دا خلک را باندې څه ښکته را بهېدل. وایي آواز وشو چې ټوله دنیا ورسه وتلې که نه نه ام به پې دا درنېږي. دا یې څه مطلب و؟ دا یې مطلب دا و چې د ټولې دنیا عقل یو طرف ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عقل بل طرف ته. ستا به څه عقل وي چې ته یاره دا حدیث زما د عقل خلاف دی؟ مخکې ما ویل کنه چې ټاکی عقل نه دی د نبی صلی الله علیه وسلم سره. وایي که ټوله دنیا وتلې دا پې درنېږي. وایي مطلب د هغه عقل د ټولې دنیا نه دروند دی. خدای یاد درې ګورې چې د کم سړي زړه ګندی که نه د هغه دماغ ګندی د هغه زړه وراني خبیثي پای کې ګن پروتي، دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په خپل عقل باندې رد کوي. او چې چا زړه صفای نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دا په خپل عقل باندې رد کوي. نه هغه وایي که زما عقل یې مني او که نه مني، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه عقل زموږ د ټولو نه اوچت دی، موږ ته تسلیم، موږ ورته تسلیم یو، موږ یې منو. لہذا خلک د عیسی علیه السلام په باره کې چې کوم آیات حدیث راغلي دي دا رد کوي. ولې؟ عقل نه خلاف دي، عقل نه خلاف دي. سیاستدانان به به شروع شي خبرې به شروع کی، کله به وایي یاره جي دا خو اسمان چې دی دا نه ښکاره کي، دا خو هسې لرې والي د وجې نه شینوالی ښکار کي، د اسمان نه انکار کوي. ته ورته وګوره د اسمان نه انکار کوي، اسمان نشته، دا خو هسې لرې والي د وجې نه هغه زون لهر دی او د هغه شینوالی په نظر باندې راځي، د هغې نه انکار شروع کړی. ستا به څه اخلي؟ ته ورته تللی بره د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقل هغه رد کوي او خپل عقل چې کوم دی هغه د بره کوي. نو کله کله به راشي تا ته وایي یاره جي دا حدیث چې کوم دی دا سینس نه مني. سینس ته ډوله ونه مني سړي بوده، موږ نه سینس څه کار دی؟ زه خو شریعت چې مکلف کړی یم د نبي په تابعدارۍ مکلف کړی، ما ته سینسدانان الله نه دی رالیږلي چې زه به سینسدانان خپل پیغمبران ګڼم. که د خبره برابر یې ډېره خلک که برابر خوږ ته ګزارو، موږ د خبره موږ د خپل نبي خبره منو. لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه دا معلومه ده، د قرآن نه دا معلومه ده. یو دلیل مې ته پیش کو او انشاء الله تعالی نور دلایل آینده جمعه کې به هغه ذکر کوو د الله فضل و کرم سره.